ملګرو نن په بلوچستان په کوټه کې د ټي ټایم رسټورنټ افتتاح وشوه. هغې کې مختلفو بېلابېلو ځایه نه مېلمانه راغلي، مېلمانه خصوصي راغلي وو. ما سره په دې ټیم کې د قدرت الله رور موجود دی، کوم چې د اویکن یوث کشتاک چیرمین دی، سوشل ورکر دی، فلاحي کارونه کوي. هغوی نه به ړنبې درته تپوس کوو چې د ټي ټایم حوالې سره دلته تاسو څه دي. قدرت بھائی ستاسو ډېره مننه. ووایئ چې ټي ټایم نن اوپننګ وشو، د دې حوالې سره تاسو څه تاثرات لرئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ګرو د مخه موږ ستاسو شکریا ادا کوو چې تی راغلي موږ ټیم راکړي او نن تی ته معلومه ده چې د ټي ټایم په نامه یو فاسټ فوډ کم هوټل چې خلاص ابتدایي تقریب و، په دې کې مېهمان خاص راغوښتل شوي وو. نو په کوټه علاقه موږ تعلق د کوټ څخه دی. دلته پکنیک پوینټ بیخي کمیانې دي او خلک سیر او تفریح دپاره راوځي. مثلا سیر و تفریح دپاره دغه هوټلینګ دی چې خلکو ته نن سبا سیر و تفریح ورکوي او ښه ماحول ورکوي. او دویم غټ پوینټ چې په ضلع کوټه کې تاسو معلومه وي چې بېروزګاري بیخي زیاته دی. نو دغه د علاقې چې کوم ځوانان دي، کوم ینګ جنریشن دی، هغه خلک ګرد په روزګار باندې لګیا کړي دي. نو دغه یو ښه پوینټ دی. موږ ودې ته مثلا د دې ودې دغه ته په ښه نظر ورته ګورو او موږ اپریشیټ یو دا شی. قدرت بھائی دا راته ووایئ، تاسو د اویکن یوث کشتاک چیرمین دي، فلاحي کارونه کوئ. د دې اغراض او مقاصد درته که په سوال باز راته ووایئ. بالکل د اویکن یوث کچلاک په نامه موږ څو سیمینار کړي دي مختلف ځایو کې، کچلاک هائی سکول کې او داسې نور ګیسټ هاوسو کې موږ کړي. د دې مطلب موږ دا ده چې د کم سټوډنټ چې دغه سپیچ کمپټیشن دوی سره کوو او کم غریب سټوډنټ دی دغه هیلپ کوو، که هغه د سکول په حواله سره فیسانو په مسله یا بوکس د بل شي سټیشنري سامان کمي. نو زموږ مقصد دا ده چې غریب سټوډنټ ته موږ یو پلیټ فارم ورمایه کړو، د دوی چې کم کانفیډنس دی او دوی دپاره چې کوم اپورچونیټي کوم چا کې چې ټیلنټ دی او ټیلنټ دی هغه راوښو خلکو ته چې بای په کشلاک کې ښه ټیلنټډ هلکان شته. نو اویکن یوث به انشاءالله مختم سیمینارونه کوي او موږ 3-4 سیمینار وختي کړي دي. نو دغه مختصره تعارف و. ستاسو د ګردو موږ شکریا ادا کوو د شاهین ټیم چې تی راغلي موږ له وخته راکړي.